بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوئی گئی خجی 14 نمبر الزیادۃ فی الرہن والدین. 11 مباحث تیر شوی دی په بیان د رهن کې. 14 نمبر کې دا خبره کوي چې رهن کې زیادت کول یا په دین کې زیادت کول، یعنی یو سړی بل پورې قرض ور پورې دی، یو شی رهن کې خیم دی، اوس مزید بل شی رهن کې کړي، دا صحیح ده کنه؟ دا نو دا اتفاقا صحیح ده. دویم مسله دا ده چې یو سړی د یو کس سره یو شی په رهن کې ایښی دی او قرض یې پې ور پورې دی، اوس مزید قرض د غزول رهن په مقابله کې رلی چې نور قرض هم راکا او هغه کمزول شی مرهون به دواړو قرضونو دپاره شي. نو طرفین وی دا جایز نه ده او د دې قول مفتع به دی، او امام یوسف رحمه الله دې ته هم جایز وایي. بهرحال اول صورت دا دی چې یو سړي د چا سره د قرض په مقابله کې رهن ایښی دی، مزید یې ورسره بل شی رهن کې ایښودلو جایز ده، او بیا چې کله دا د شی مرهون را خلاصوي دا مقروض، نو بیا به څه طریقه کار کوو؟ نو غږ شی ورته شی اولی چې کله رهن کې ایښی یوم القبض د هغې څومره قیمت و، شی ثاني چې کله رهن کې ایښی د هغې د یوم القبض څومره قیمت و. نو بس دغه حساب سره چې دین کې مقروض دین خلاصولو هغې اعتبار سره به یو شی را خلاصوي، یو رهن به را خلاصوي. مثلا شی اول چې و د 1000 روپو او شی ثاني چې رهن کې ایښی و هغه د 500 او مقروض باندې قرض د 1000 روپو دی، 900 یاد کړئ، 900 روپو قرض دی پې. نو چې 300 روپۍ قرض اخلاص کو د شی ثاني را خلاصولی شي، هر صحیح په دې باندې ځکه دا د مجموعي طور باندې ثلث جوړېدلو د رهن د مجموعي ثلثو، نو د قرض ثلث ادا کو را خلاصولی شي. او که 2 ثلث قرض اخلاص کو نو شی اول چې هغه مجموعي رهن ثلثانو بیا هغه هم را خلاصولی شي، بیا به دا بل پاتې. اگه ټول قرض اخلاص کو 900 روپۍ به ټول را خلاص کی. پوهېږئ پې وګورئ. ويجوز الزيادة في الرهن ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. رهن کی اتفاقا شو امام ظفر سے ابن غیر ولا يسير رهن رهنا بهما، د طرفینو په نسبت باندې زیادت په دین کې نه دی جایز. د دې مطلب دا نه دی چې مرتهن مزید قرض راهن ته نشي ورکولی، بلکې مطلب دا دی چې مزید قرض ورکي او زوړ شی مرهون چې دی دا د دواړو قرضونو په مقابله کې شي، دا نه ده ټیک. نتیجه به دا راوځي طرفینو په نسبت باندې که اول قرض راهن ادا کړلو شی مرهون را خلاصولی شي. خیال هم دی که نه؟ امام یوسف رحمه الله وایي مزید قرض چې دی دا شی مرهون د هغې دپاره هم رهن دی. نو که دا دویم قرض یې ادا کړلو، اول قرض یې ادا کړلو، دویم شته، شی مرهون را خلاصولی نه شي، مزید قرض پاتې دی. تاسو پوه شولئ؟ نو وی ولا يسير رهن رهنا بهما، دغه مطلب بیان کو. وقال ابو يوسف رحمه الله وجائز. 15 مسئله رهن شيء بدينين وقد مر عكسه في الصفحه 361. 361 کې مسئله تیره شوې وه، یو شي په بدله کې 2 اشیاء رهن کې په یو ځل کې ښودل صحیح دي. اوس وایي 2 دینونه دي، 2 دینونه، یو سړی مقروض دی 1000 روپۍ د یو، 1000 روپۍ د بل، یو شی مرهون روالي د دواړو مقرضینو سره کېږي چا چې قرض ورکړی دی. نو اول حکم دا دی دا جایز ده، د 2 کسانو پې قرض دی، یو شی د دواړو سره رهن کې کېښودلو، نو دې باندې تقریبا 4 حکم لګي. اول دا جایز ده. دویم حکم دغه شی مرهون به د هر یو سره داسې لکه ټول په ټوله چې د سره په رهن کې دی،
رسې په دې خبره باندې مجموعي طور داسې بنی چې نیم د یو باندې نیم یو سره رهن کې نیم بل سره دی نه دغه شی هر یو سره به داسې لکه ټول چې د بدین کې دا رهن دی. درېمه مسله کچری دا شی مرهون هلاک شو نو د چا چې قرضونه پوری دي یعنی مرتهینین دا دوه دي که نه خلاصه د مسلې دا د راهین یو د مرتهینین دوه دي. نو که شی مرهون هلاک شو نو هر یو مرتهین با د دین موافق ضامین وي. مثلا د دې اسب ولی سب 100 روپۍ ور پورې وي راهین پورې عمران ولی سب 500 ور پورې وي شی مرهون چې اکر هر څومره روپو داسې به ووایو 1500 روپو. نو شی مرهون کله 600 روپو هلاکېدلو نو اسب مولوی صاحب قرض ډیر دی دا سلسان دی که نه عمران مولوی صاحب سلس دی 600 روپو پورې حصه هلاکېدله شی مرهون 400 روپۍ به د اسب مولوی صاحب ادا کېږي د قرض نه به ختمېږي مضمون دی او 200 به د عمران مولوی صاحب ووایه نه شي پې ورسېدی. او مثلا د دې اسب 1500 روپۍ قرض پورې دی راهین پورې او د عمران مولوی صاحب 500 روپۍ پورې دی مجموعي طور 2000 او 1000 روپۍ قرض راخیسته 1000 روپو شی رهن کیښی دی. اوس که دا شی مرهون 200 روپو هلاک شو په دې کې 1.5 روپۍ چې دي دا به د اسب ختم شي او 50 روپۍ به د عمران مولوی صاحب لاړ شي. د دې مولوی صاحب سوال کړو دا بله مسله پسې واورئ. څلورمه مسله دا ده که یو قرض خواته قرض خلاص کو شی مرهون به دا بل سره مکمل طور باندې مرهون شي رسې به راهین دا نشي کولی چې ما خو د یوه قرض خلاص کو د هغې حصې موافق ما ته شی مرهون را که نه یو وخت کې د دواړو سره ایښی دی مجموعي قرض دی. څنګه چې مجموع قرض کې یو سړي رهن کې شی مرتهین سره ایښی نو قانون دا دی تر څو چې ټول روپۍ نه یې ورکړي تر هغې پورې د شی مرهون د مرتهین نه نشي راخلاصولی. دې لپاره که تاسو عنوان په طور دا قاعده ووایي چې شی مرهون د قرض په اجزاو د شی مرهون اجزا د قرض په اجزاو نه تقسیمیږي. څه د شی مرهون اجزا د قرض په اجزاو نه تقسیمیږي چې قرض یو جز ادا کوه شی مرهون به ترې خلاصې د هغې جز موافق نه تر څو پورې چې 1 روپۍ قرض پاتې تر هغې پورې ټول رهن به پاتې ټول شی مرهون به باقي وي. تاسو پوه شولئ. بهرحال یو قرض خپل ادا کړلو راهین یو د قرض ادا کړلو داسې نشي کولی چې نیم شی مرهون دا راخلاص کړي. وګورئ څلور حکمه لګوي. وإن رهن عينا واحدا عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز. اول حکم دا جایز ده. خو ګورئ دا کومه مسله چې زموږ شروع ده که نه دا هغه صورت دی چې یو وخت کې دا کار وکړو. رهن واحدا عند یو نیم قرض مثلا ما د اسب مولوی صاحب نه قرض راخیستی و عمران مولوی صاحب نه دواړو یې لمونځ څه رهن کې کېده بس یو شی مې ورته ورکړو هم هلکه دواړو سره شو. اوس کوم یو پیر عمران مولوی صاحب ته شی مرهون رهن کې ورکړی دی او د اسب بیا وروسته راشي ما ته هم رهن کې څه راکمال زاغن ستام شو اوس دا نه کېږي ښه دا چې په یو وخت کې یو ځل باندې دواړو ته ورکړي پوهېږئ پې ها که هغه پې راضي وبېله خبره ده. نو اول حکم جازا. دویم وجميعها رهن عند كل واحد منهما مکمل طور باری وسر رهن وي او لاندې وجه لیکلي لأن الرهن أضيف إلى جميع العين ټول عین ته اضافت شوی دی او صفقه وده ولا شيوع فيه شيء شيوع پکې نشته تقسیموي نه
دریم حکم والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها او څلورم فإن قضى أحدهما یو ته قرض ورکو کان کل رهن فی الید الاخر حتى يستوفي دينه. وس دا شی مرهون به څوک دی ځان سره نو که تقسیم قبل او تقسیم دی کی نیم دی او سره نیم دی بل سره بلکې دا مسله چې د نظر نه تیر شوی دا که شی مرهونی تقسیم کو کنه صحیح دا پرې دا خبره نه ذکر کو بس که تقسیم قبل او نیم به یو سی نیم به بل سی او کنه قبل او دی اجازه معنی به بل سره دا ودیعه کوم قانون دی مخکې راځي. شپاړسم نمبر البیع بشرط رهن بالثمن. مولوی صاحب یو سړی بیع کوي بای مشتری ته وایي چې دا شی در باندې در خرڅومه په دې شرط باندې چې ما سره به څه پرهن کېږدي ځکه ته به پیسې پته نه لګي کله راکې نو جایز ده که نه ده ویا او جایز ده لکه دا خو شرط په بیع کول کېدلو بای ته ګټه ده څنګه به جایزي وایي چې وایي دا د مناسباتو د عقد نه دی. امنګ ویلی کوم شرط چې د مقتضیاتو د عقد نه لکه مشتری وته وایي مبیا برا تسپاری الا بیا کوم یا د مناسباتو نه لکه بای وته وایي پیسو په بدل کې برا سره سره هن کېږدي دا شرط خو جایزي اگر که چاته به کې ګټي او یا متعارف وي ذهن کمو کنه او یا قابل عمل نه شرط داسي به هم خیر ده او یا داسي شرط وي شریعت ول اعتبار نه ور کړي او یا د دې عقدین او مقدلین اله بل چاته به کې ګټي او یا مقدلې ته ګټي طرفین بنس باندې او مقدلې هغه اهل استحقاق نه دا قسم کړي وکړه. دا کم صورتونه چې موږ د شرط مخکې شرط په بیان کې ذکر کړو چې کم شرط جایز دی کم نه دی الحمدلله هدايه کیسه په ځای مانیرال یو ذکرو تاسو پیږئ مخکې مسلې لراشه نو بای ورته ویل چې دا شی درمایند در خرڅوم او ما سره به څه برهن کېږدي د سامانو په مقابله کې نفس مسله دا د مشتری ورته ویل صحیح در سره قدمه نو دا کار کول جایز دي کنه جایز دي دا ول حکم شو بیا جایز ده شرط هم جایز ده نو به چې کله بیا وشولا او مشتری شی مرو هغه شی ور سره هن کې خو دلو بس نه راخدا بلکې دې کې ملک تقسیم اول نو اوري کچری بای معین شی وته شرط لګول چې دا برهان کې را سکدي یو صورت ده او که غیر معین شی رهن کې وته یاد کړو به دیم صورت ده. نو که معین شی وسغیل راشي بای ورته ویل دا مبیا در باندې در خرڅومه چونکه پیسې فی الحال نه راکې نو ته به داسې وکړي چې پلان کې معین شی به ما سره هن کېږدي الا بیا کوم مشتری ویل صحیح ده ناول حکم بیا جایز ده رهن هم صحیح ده. دویم حکم که شی مرهونی ور سره کې خودلو خبره ختمه که نه خودلو مشتری انکار کو جبر به کولې شي کنه دا دریم حکم شوبې جبر به نشي کولې جبر به ولې نشي کولې رهن چې ده خو په ترازی باندې دا خو تبرعات دي ولا اجبار على التبرعات قاعده ده تبرعات کې جبر نشي کولې نو مشتری باندې جبر نشي کولې چې هغه مؤمن شي خامخا بای سره پران کې کېدا نو سوال بای ته نقصان شو کنه یار هغه به نه راځي دا غي جواب دا دی شي وای دا شول لکه بای ته لکه کله چې وسب مرغوب فوت شي مشتری په حق کې مشتری ته خيار ملاویدلو دقه شاندل ته د بای په حق کې وسب مرغوب فوت دی چې غرهن کې خودلو نو بای ته خيار دی نو کیا بغیر د رهن په بای راضی کیږي ډیره خدا او یا دی بای ختم کی پوه شولې به البته کچری مشتری قیمت ورل فی الحال سمن ولا فی الحال ورکړه د مبي نبه درهن حاجت ختم شو یای کوم شی مرهوم معین شی یاد کړو دغه کوم قیمت جوړیدلو ا قیمت د مرتهن هغه د بای سره پرهن کې خودلو به هم بای فسخ کېدل دا ختم شو نشه فسخ کوله خيار ختم رسې بده مسله باندې هجی دا هغه مسلې وی رضی عبارتي وایو دا دویمه برستو وایو من باع عبدا على ايرهن والمشتري بالثمن شيئا
بعینه لکلیخا احتراز را لیدا چانا مجهولنا فامتنع المشتری من تسلیم الرهن لم يجبر عليه جبر ببنكو ولا إجبار للتبرعات وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع ذکا دا بغیر د دین راضی نه ونو بیا کې هو رضا شرط د تاسو پته راکنه اسه کې قانون دا دی چې بای یا مشتری په کم حیثیت باندې راضی وي او هغه حیثیت فوت شي نو رضا فوت وي چې رضا فوت وي نو بای کې هو رضا ضروری ده دی وجنه د فسخ اختیار وته ملاویږي تاسو په نه شولې تقیدا یاد کړئ بای او مشتری په کم حیثیت باندې راضی وي د حیثیت فوت شي رضا د بای یا د مشتری فوت کیږي چې رضا فوت شي نو بای کې چې کوم ضروری شو د متعاقدین رضا هغه فوت شولا او چې کله رضا فوت شي به ته خيار ملاويږي لکه بای الاکراه کې مونږ ویلو په زور بچا باندې یو شی خرڅ کی او به هغه اکراه ختم شي هغه کس ته به اختیار شته چې وایي زینه کومه هم ویلو کنه رضا نه و خمخ کی راځي الا يدفع المشتري الثمن حالا حالا پیسې اور په قصه ختم شولا خيار پاتې نشو او يدفع قيمه الرهن يد رهن قيمت ورته ورکی فتكون رهن غبرهن شي الکه دا کېدل شي ويا کنه لان قيمه الشيء ما يقوم مقامه قيمت د شی قائم مقام جوړیږي دلته جوړ شو هجی دا صورت الو چې بیا کې شرط لګولې بای د معین شي درهن کې خودلو د سامان په بدله کې نو که مجهول شی او ته کړي مطلق ویلی ما سره به څه برهن کې دیاله بیا کوم ټیک دا ندلته شرط فاسد دیکھا شرط فاسد دی څنګه فاسد دی بای به یو شرحن کې غواړي مشتری به بل ور کوي دا به مزیل المنازعه جوړ شي مزیل المنازعه سره خو بیا کې فساد پیدا کیږي نو دا شرط فاسد دی بیا مر سره فاسد ده رسې په دی باندې به ور سره مسله ده کچری په مجلس کې تعین د شی مرهون وکړلو کوم چې مجهول ذکر کړو بس به بیا بس جایز شولا وسوال دا چې فساد ختميږي د بینا نمنګ دې لپاره یو قاعده ویلې وحیدای مولا ذکر کړی دا ډیره مزیدار او کله چې فساد په صلب عقد کې لکه یو درهم په 2 درهم خرڅول به فساد قوي او قوي فساد چې دی کنه دا که څوک په مجلس کې ختمي نه ختميږي هغه بيخي ضرورت کړي دی څه ته وي حیلولو شو ته وي دنه به ورنو ته لاندې دادا حلول یې کړي دي دا ته اوس نه روزي ښا لکه چرګ چې په ګرمو بو کې واچي او کلمي ملمي دي نه استري ټول چرګم ګرمو بو د کلمو د ګندګي زرات په واخه کې وردن نشي اوسې که باقیم نه باقیږي او دویم صورت دا دی چې خارج په وجه به یې کې فساد راغلی خارج په وجه نبی چې ترڅو مجلس قائم وي دا فساد کمزور دی ختمول شي دلته خارج په وجه راغلی او کنه یار درهن کې خودل یا نه کې خودل او خارجو زکم دا مسله وکړه دې سره یو بل مسله ده کله کله بای مشتری تداوی چی پیسې اول را کاله به بیا در کوم نو دا رهن نه دی تحبس المبي ویلې کیږي نام ویلیو نو دا کله جایز ده کله چې پیسې مؤجلی او که معجلی اچھا جی پیسې معجلی نیټداري پیسې حالي پیسې معجلی نبی حبس د مبي کولې شي ځکه پیسې حق دي نو پیسې وته نه ملاو شي نو د خپل حق د بار د بل حق می سره ولې شي ول ما حق راکا او کچري پیسې مؤجلی نیټه پکې وي نو راضي دي د خپل حق په تاخير باندې نو وس مبي نشي سره ولې او احکام ته دوړو بدل دي ښا کوم بیا هلاک شي په حبس د مبي کې به ختميږي سمن بو واپس کوي ورته سمن به بس په مشتری باندې امداد سي پاتې شي حساب ختم شي او رهن کې مسله بدله ده التا الاقل من قيمته ومن الدين مسله مضمون به باغی کې البته چې کله پیسې مؤجلی نیټه والی نو حبس د مبي نه دی سي
رهن باغی کم صحیح دے گا مخ کے راضی واللسم نمبر مسئلہ من يحفظ به المرتهن الرهن علاکہ چا بانے با مرتهن درہن حفاظت کی ندیر پر قائدہ واللہ دا چی مودع دا ودی حفاظت پچا باندے کولی شی مرتهن دا شی مرہون حفاظت ہم باغو باندے کولی شی نو بچا مانے کولی شی مودع بچا کولی شرط ہوا یا وی چوک چی دا مودع سر یوزی اسی کی کنن نفقے پا مودع باندی وی کنی وی حفاظت دا ودی پی کولی شی نو کسوک دا مرتهن سر یوزی اسی کی کہ مرتهن باندی دا غنان نفق وی او کنی وی بر صورت حفاظت بھی کولی شی نو خزا مودع دا یا مرتهن دا خاون سر شی مرہون کی خودلی شی امانت کی خودلی شی اگر کہ خزا باندی دا خاون نان نفقشتم نا لکا جیری خاص سر مشاہرتن وی او کمسانہوی میاوما کم شی ورز دا بار مزوری دیڑی مار اغسر انشی کی خودلی والمعتبر فيها المساکنہ معتبر دا مساکنہ مسیدل ولا عبرت بالنفقہ دا خبر مکل لکنا فما قائل ثابت ذکر کری فما لا يجوز في الوديعة من التصرف فإنه لا يجوز في الرهن وما جاز في الوديعة جاز في الرهن حفاظت بل چال ورکول دا تصرف دے کنا دا غسر لگی کا وللمرتهن ان يحفظ دے کنا حفظ يحفظ ان يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله وإن حفظه بغير من هو في عياله أو أودعه زمنا أتلسم نمبر جنايت دا مرتهن على كل الراهن أو مخي جنايت دا مرتهن ترشبه وعلى بعض الرهن على كل الرهن بما مخي تسنگو على بعض الرهن مسئلہ دا کلچ مرتهن تعدیو کی پرہن کی ہلاکی کی استحلاک چورتا منگوائیو استحلاکو کی ندی صورت کے با المضمون بالاقل من قیمته ومن الدین والا مسئلہ نبی بلکہ مرتهن با بحکم دا غاصب کی شی سمر قیمتی طول با پی واجبی لازمی کی غاصب دے زمینہو زمان الغصب بجمیع قیمته نو کسو کے درازو کی دا مسئلہ مخیتی رشوی وجنایت المرتهن علی الرهن تسقط من الدین بقدر هذا خطر شویوا نمانگ جواب کی وایو مخ کی چی جز دا شی مرہونی طلب کولو دلتا مکمل خبر دا ونسوا مسئلہ اعارد مرتهن رہن لرا راہن تا مرتهن چلے عاریتن شی مرہون راہن تور کی دا با جائزی کنا اول حکم دا رہ دا جائز دا دویم حکم دا دے چی وس کم مضمونو مرتهن بانی بالاقل من قیمتی ومن الدین دا زمان ختم شو ترسو چی دراہین پلاس کی دا شیوی شی مرہون زمان با مرتهن باندینی وی کا حلاک شو مکمل دین با برقرار وی تا سفے گئی کنا ہاں کل چی واپس کو مرتهن تا نبی با اعادہ کی گی دا زمان اعادہ با کی گی رسی بھی اتو گرے وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من زمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإن أخذه عاد الزمان عليه اور سردہ مسئلہ ذکر کرے وجہ تقریر ترمیزی کی دلتا مسئلہ کی تسامح شویدہ اغولی کلیو چکل راہین توپش شعاریتاً بے ہم مضمون بیو مرتهن باندے حالانکہ مسئلہ دا سنہ دا اما دا صدام ویلیو چی حضرت صاحب چی دے اگا دام بسی ویلیو چی دا با منگا سٹ کو راضی واللہ شلم نمبر مسئلہ موت دا راہین علاکہ کہ راہین ملشنو بے بس شی مرہون با اما غشان مرتهن سرائی کانا اگا بے غشان حقداری دا طول نزید پوئے گئی پی دا پرون ہدای کی مسئلہ بیعاتو کی دیر شولا چون نزید حقداری مرتهنی نبی مسئلہ دا دا کچری ورثت راہن دا بالغو بس قیمت دین باور کی او شی مرہون بتر اخلاص کی او کنا بالغو نو وسی ہو نو بس وسی باور شی دین باور کی او شی مرہون بر اخلاص کی او کدراہن وسیم نو قاضی بسوک مقرر کی نہ بالغ بچی دی دراہن دا غو دا بار شی مرہون اخلاص کی او
مرتهن ته قرض ادا کی. واذا مات الراهن باع وصي الرهن شی مر نو به څنګه دین بسنګ ادا کی رهن دی خرڅ کی کنه غیات کړي رهن به خرڅ کی. وقد الدين فإن لم يكن له وصي نسب القاضي له وصيا امر ببيعه. دا صورت له چې کله دی سره پیسې نه چې مرون رخلاص کی که پیسې نو به خرڅول د ضرورت نشه څنګه چې موږ ولا مسله وکړه. نو مسله دا شوله چې د شی مرون رخلاصېدلو څه طریقه نشته. نو نادي روالي خرڅ دی کی اغلب خپل دین ورکی کې روپۍ زیاتی بعد شولې هغه ورسو تر منتقل شي. ور سره مسله دا ده چې مرتهن د شی مرهون نه پیدا نشي اوچتواله فائدت نشي اوچتواله. وجه دا ده چې مرتهن قرض پورې دی راهن پورې. اوس که راهن د شی نه پیدا اوچتې نو په قرض باندې پیدا حاصلې او کل قرض جر نفعا فهو رباوي. دا مسله حل شو لګو. او که مرتهن اجاره کی شی مرهون د راهن نه ونی سنو به پټې تی رهن کې نیولې ده او به وای چاله که بزبه کری تا ته در کوم راهین ته یو زبه ځان لکرما یا کور دی وسې ګم بکی یا دکان دی سامان به کې واچم تا ته کری در کوم جایز وای کني. اول حکم ادا دی چې جایز دا او رهن به ختم شي خبر به اجاره تر واوړي. دیمه مسله اچھا جی دسی وایا دو صورت دي کچري دغه پټي یا د دکان یا کم کور دی یعنی کم شی مرهون په اجاره مې نسی مرتهن چې عام عرف کې دي څومره کوي او هغه کوي معنی نیولو صحیح وي او کله غینه په کم معنی ولو به باندې سي باغی کوي باندې یا دغه نه زه ته صحیح وي کله غینه په کمو نه به باندې سي ځکه دا کمواله د بقره زمانه نه فاصله ول دي. ور سره دې حکم دا شو چې رهن قصه ختم شي او خبره به اجاری تر واوړي. رهن قصه ولې ختمه ځکه احکام کې تضاد ده کنه. اجاره کې شی مستاجره چی هغه ودیاوی امانت وی ودیانه امانت وایا یعنی هلاک په صورت کې تاوان نه استهلاک په صورت کې او رهن کې هو بهر حال مضمون وی نه چې اجاره ته جوړي زد بم دي زد د دې حکم باور کوي او د دې حکم کم زد دی به ختمي کنه. نو پدیم پوه شولو. ور سره مسله دا چې جدید تور باندې درهن څه جدید صورتونه دي جدید زمانہ کې ناغي ته لغو کې دی رهن سایل ورته ویل کېږي. د دې عام طور درې صورت دي. یو دا چې راهن شی مرهون قبضه کې مرتهن ته ورنکي البته د دې کوم دستاویزات کاغذونه هغه مرتهن ته حواله کی لان کې ټیمه پورې می قرض درنکو نو تا ته حق شته چې دغه کاغذونو بوج ازمانه غاړي راولي او ځان له خرڅ کې یاران غاړي ایثار کې دغه صورت کې راهن چره غاړي خرڅې نشي خرڅول ځکه کاغذونه چری دستاویزات خو د مرتهن بلاس کې دي. دې ته ویل کېږي رهن وثائق الملکیه رهن وثائق الملکیت د ملکیت کوم وثائق دی غیر ځان سره کې ویږي به. دویم نمبر رهن رسمی دی رسمی رهن هغه دا چې راهن نشه مرهون قبضه کې مرتهن ته ورکی او نه دستاویزات ورته په قبضه کې ورکی. البته حکومتي کاغذونو کې رجسټریشن وکي چې لکه د مرتهن دغه شی مرهون چره مثلا گاړه دی یا کور دی یا دکان دی دی باندې د حق دی حق ور پورې دی چارجینګ به دی خلک کوئی چارجینګ دی پینې لوګه پېږي پی نو بدی دا دوه صورتونه درهن جایز دي. او د دې دویم صورت فایده بداوی چې حکومت وقت چره لکه نن سبا څومره حکومتونه دي دارانه تسلیم کړي دي کوم وخت به کې لیکلي هغه وخت پورې کا پیسې ادا نه کی نو مرتهن دا کولې شي چې غاړه دغه نهونه سي دکانونه سي قبضه دی وکي حکومت ته به نه شي ویلې چې ولې د پردیش قبضه کړي دي اول ته مخکې نه لیکلي بلکې کله قاضي د سي کوي اول خرڅ کی پیسې ته ولالي
او کني سړی کې قید کولای شي پکې نو دا دواړه صورتونه دي دا جایز دي ښه او دریم نمبر رهن العایم دی چې دراهن مجموعه ملکیت یا بعضی ملکیت چې متعین نه کی بس دا ولیکل شي چې لکه پلانکټ مور کې پیسې ادا نشولې مرتهن ته به حق چې د مجموعه ملکیت نه خپل حق را پوره کی یا بعضی ملکیت نه متعین نه کی نبی دا رهن نه دی صحیح ولی مونږ ویلو رهن مجهول چې دی اصلي د رهن مجهول له مرهون شی مجهول مرهون ګرځولې نه رسې به نور څه سوال مال بغشتا کنهشتا د یو قاعده نه مسله لاندې لیکلي چې شی مرهون د مرتهن بلاس کې او راهن مړ شو نور خلکو قرضونه پیو ما تاسو ویل هدايه کې دا مسله ده په یو آتو کې چې مرتهن ډېر حقدار دی په شی مرهون باندې چې خپل قرض تی پوره کینو ورما بدانه وي چې موږ راکب شریک به خرڅول کې سراجي کې چې مسله ویلې ده اوبه به تقسیم کو باغ ته درې غیبانه